د دې دور نوجوان دي هم ځان ته سوچ وکي چې په ما خو پیغمبر فخر کړی دی، زه خو د دې امت اډوکې ګرځولی یم، زه خو د معاشرې ملاتړ ګرځولی یم، آیا زه د دین څومره کار کوم؟ ما خپله نوجواني څنګه صرف کړه؟ حدیث مبارک کې خو راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې اووه کسان به د قیامت په ورځ داسي چې د الله تعالی د عرش د سوري د لاندې بی په هغې کې یو کس شاب نشأ فی عبادت الله، هغه ځوان چې هغه خپله ځواني د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې صرف کړې ده، هغه خپل ټول عمر د الله سبحانه وتعالی په یاد کې تیر کړی دی، د دین د سربلندۍ دپاره، د اسلام د کامیابۍ او ترقۍ دپاره هغه خپل ژوند، خپل هر یو عضو او لمحه لمحه صرف کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي دغه نوجوان به هم د قیامت په ورځ د الله تعالی د عرش د سوري د لاندې. ځان ته وګورو، موږ نوجوانان یو، د دین دپاره څومره خدمت کوو، د خپلې ځوانۍ زکات د دین دپاره څنګه وباسو؟ یو دور خو داسې و مخکې ما خبره کړې وه چې دا نوجوان به په عبادت نه مړېده، دا نوجوان به د دین اسلام په نشر و اشاعت باندې نه مړېده، دا نوجوان به د قوم په خدمت باندې نه مړېده. نن دا نوجوان که نه مړېږي نو په موبایل نه مړېږي، د هغه په کتلو نه مړېږي. څومره نوجوانان تاسو وکتل چې د موبایل د وجې نه د هغې ځوانۍ ختمې شوې، د هغې نظرونه لاړه، د هغې حافظې ختمې شوې، د هغې ښه استعدادونه تباه و برباد شو. په معاشره کې نوجوانانی یو نوجوان اعلی مقام ته ورسی، د دنیا په اعتبار سره هم او د آخرت په اعتبار سره هم، بل نوجوان چې په کم ځای کې وي په حقه ځای کې پاتې شي. دا ولې؟ د خپله جوانی، خپله ځواني، خپل قوت دا په صحیح ځای کې نه دی استعمال کړی. په ځوانۍ کې انسان په قوت کې، جذبه کې، او چې کله په ده باندې وخت تیر شي نو دی کمزوری شي، کم کار چې دی په ځوانۍ کې کولی شي هغه بیا په بوډاوالي کې نشي کولی. په خدمتي په جوانۍ کې ډېر ښه کېږي، په بوډاوالي کې بیا دومره نه کېږي. عبادتي نو عبادت هم په جوانۍ کې ډېر ښه کېږي. انسان کامیاب اله دی چې دی خپله ځواني غنیمت وګڼي او په هغې کې په شاندارې طریقې سره عبادت وکړي. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي تاسو خپل ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼئ. شبابک قبل حرمک، خپل ځواني د خپل بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه، چې کله تا دا غنیمت وګڼله نو که په بوډاوالي کې ستا په عباداتو کې کمی هم راشي نو په ځوانۍ کې به تا ډېر عبادت کړي، هغه کمی به د ځوانۍ هغه ډېر عبادت پوره کوي. نو زموږ معاشره دا د ځوانانو نه جوړیږي او بوډاګان دا خو په بعضو باندې د الله سبحانه وتعالی مهرباني وشي چې کله بوډا شي نو هغه الله جومات ته راولي، په جومات کې او خپل عبادت کوي، بانګونه وایي او خپل هغه سیستم روان کړی. خو بعضې خلک داسې دي چې کله هغې بوډاګان شي نو د هغې مزاج دا وګرځي چې زه به دوه څنګه جنګوم، هغه مزاج دا جوړ شوی. فکر او سوچ دای چې یاره ما ته به څه موقع داسې میلاویږي چې د دوو کسانو په منځ کې اختلاف وي او دغه اختلاف زه بړکاو کم، زه ورله ښه زور ورکمه. نو د مشرانو خو دغه معامله شوه، پاتې شو ځوان. نو دا ځوان یقینا د معاشرې ډېره لویه سرمایه ده، خو چې کله دې ځوان ځان وپېژاند. تاسو سوچ وکئ د آدم علیه السلام د وخت نه واخله تر دې وخته پورې چې څومره لویې کارنامې شوي دي دا به ځوان کړي. که بد کار شوی دی نو دا به هم ځوان کړی، که ښه کار شوی دی نو دا به هم ځوان کړی. اوس دا ځواني په ښه کار کې استعمالول پکار دي، په بهترین کار کې د ځواني استعمالول پکار دي، صرف کول پکار دي. او علماء کرام فرمایي
چې کله د یو انسان یو ځوان وي د هغه دپاره الله تعالی د خیر اراده وکړي، د هغه د نیکبختۍ اراده وکړي الله سبحانه وتعالی، نو هغه ته په ځوانۍ کې د عبادت مزه ورکړي. دا ځوان دا به بیا د لمونځ په اوقاتو کې دا به ته په دوکان کې نه، دا ځوان به ته د کټي او پټي سنی نه، دا ځوان به په خپل کاروبار کې تنی نه، چې کله د عبادت مزه هغه واغستله دا ځوان به بیا په جومات کې ناسي، دا به د عبادت سره شوق مینه او محبت کوي. او په دې ځوان باندې چې ګوره تاریخ چې وګوري نو په دې ځوان باندې چې څومره فوکس شوی دی په دین اسلام کې دومره په هیڅ شي باندې نه دی شوی چې ځوان دی برابر شي، د تربیت دی په شاندار طریقې سره وشي، د شاندار تربیت دی وشي. د حضرت آدم علیه السلام د دور نه واخله ما تاسو ته عرض کړه چې کله خراب کار شوی دی غټ نو هغه هم ځوان کړی دی. د حضرت آدم علیه السلام دوه زامنو حابیل او قابیل، دواړه ځوانانو، یو ورته وی زه تا وجنم، بل ورته وی چې ته ما وجنې نو زه به زما لاس به ګورې چېرته ستا قتل ته نږدې نه شي، زه د الله نه یریږم، زه تا نه وجنم که ته زما سره هر څه کې. قابیل له ولګېد او حابیل یې مړ کړ. دا اولني نوجوانانو چې په یو کې کومه جذبه پرته وه چې که ته ما ته هر څه وایې خو زه تا ته څه نه وایم، زه د الله نه یریږم. او دا بلم ځوانو خو د ده ارادې څه وې خپل ورور دا بی نه پیدا د مړک، دا بل ځوان د ده بهترینې طریقې سره ځواني مخې ته راله چې وایي نه زه به زما لاس به چېرته تا ته در اوږد نه شي، زه تا ته هېڅ نه شم ویلی، زه د الله نه یریږم. د حضرت موسی علیه السلام ځوان دی، هجرت یې کاو، هلته کې څه زنانه ولیدې د حضرت شعیب علیه السلام لونه، نور سړي ولاړو کویو، پخوانه زمانه کې به په دې کویو باندې غاټه تیږه پرته وه، چپری شان به ونو به یې ترې لرې که اوبه موبه به یې راوخېجولې. نو حضرت موسی علیه السلام په هغه ځای تېرېده، دوه جینکۍ داسې دي چې سیټ ته ولاړې دي، د حیا د وجې نه دی خوا نه راځي، وایي سړي دي دلته کې. حضرت موسی علیه السلام ځوان دی، جذبه یې څومره اوچته ده، هغه تیږه د 10 کسانو تیږه وه چې 10 کسانو به رادې خوا کوله، خپله ځواني په هغې صرف کړه، هغه یې راښکله، د هغې دوو جینکو سارو ته یې اوبه ورکړې، هغې له یې اوبه راوخېجولې او بیا چې کوم دی نو هغې ولاړې. چې کله کور ته لاړې نو دا ټوله قصه یې خپل پلار ته وکړه، حضرت شعیب علیه السلام ته، چې موږ ته لاره کې داسې کس میلاو شو او هغه زمونږ سارو له اوبه ورکړې، دا یې وکړه. وی دا راولئ زما خواله. چې کله یې بوته نو په دغه ټیم کې ګوره داسې عجیبه ځوان دی، داسې عظیم سرمایه ده د معاشرې دپاره چې کله یې بوځي نو په دغه ټیم کې زنانه ترې مخکې روانې دي دا جینکۍ. موسی علیه السلام ته وایي تاسو زما نه مخکې مه ځئ، زما نه شاته ځئ، که لاره زه چېرته خطا کومه نو تاسو یو کاڼی راخلئ هغه طرف ته یې ولئ نو زه به هغه طرف ته ځم، ستاسو د وینا ضرورت هم نشته. څومره پاک دامن ځوان دی چې هسې نه د دې جینکو په ملا باندې، په سر باندې، په پوندو، په خپو باندې زما نظر پرېوځي، وایي تاسو زما نه شاته ځئ او زه به مخکې روان یم، او خبرو ته هم ضرورت نشته دی، کاڼی راولئ چې زه کله لاره خطا کوم زه به هغه طرف ته ځم. نو دا ځواني وه چې الله سبحانه وتعالی دغې خلکو له ورکړې وه او په بهترینې طریقې سره یې صرف کړله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور دی، دغه ابو جهل چې د دې امت فرعون ورته ویلی کېږي، دغه چا وجلی و؟ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي یو طرف ته زما یو ماشوم ولاړ دی، بل طرف ته مې بل ماشوم ولاړ دی، د سړي خوا او شاته مضبوط کسان ولاړ نو دی خوشحالی. دا سوچ او فکر زه کومه د یو ماشوم ما ته ووایي چې اخفض رأسک یا عم، تره دا سر دې لږ راښکته که، ما ورته دا سر داسې ورښکته که، وړوکی و د قد نه، نو ما ورته دا سر ورښکته که. نو دې ماشوم ما ته ووایي چې تره ته ابو جهل پیژنې؟ ابو جهل. ما ورته ووایي چې ابو جهل پیژنم، ولې ته پې څه کې؟
نو د یو ماته ووایي چې ما داسې اورېدلي دي چې هغه پیغمبر علیه صلات وسلام ته ردې بدې وایي، کنځل ورته کوي او پیغمبر علیه السلام ته ډېر تکلیف رسوي، زه یې وجنم. او دی ماته وایي چې زما دا خبره زما د بل ملګري ته ونه کړي چې زه ابو جهل په خپله باندې مړ کړم. په دې کې دې دا خبره ختمه کړه او بیا دا بل ماته وایي چې اخفض رأسک یا عم، تره دا سر دې لږ راښکته کړه. وایي ما ورته سر ورښکته کړه. ده راته هم دقه خبرې وکړې چې ابو جهل پېژنې. ما ورته وایي چې په ابو جهل څه کې؟ وایي چې وجنم یې پیغمبر علیه صلات وسلام ته ردې بدې وایي. وی چې کله د ابو جهل راښکاره شو او ده راته هم ووایي چې زما دا خبرې دی بل ته ونه کړي. یعنې د دې دواړو نوجوانانو دومره خواهش دی چې دا ابو جهل د دې زمانې فرعون دا زه په خپله باندې مړ کړمه. دومره جذبه ده په دې نوجوان کې. و دې کې د ابو جهل راښکاره شو او ما اشاره دې دواړو ته وکړه چې دغه ابو جهل دی. دا دواړه د باز په شان ورواله او په خپلو تورو باندې ابو جهل وواهه. ابو جهل د خپل اس نه لاندې را پرېوت او دا دواړه رامنډې وایي تورې اوچتې کړي دي او په دې د تورې په دې موټې باندې دا وینه دغسې را روانه ده. د دې بل د تورې په دې موټې باندې هم دا وینه داسې را روانه ده. اواز کوي وایي ما ابو جهل وجلی دی، دا بل وایي ما ابو جهل وجلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د لرې نه آواز کوي تاسو دواړه لاسونه اوچت کوئ. چې لاسونه یې اوچت کړه نو د یو په دې لاس باندې هم وینه داسې ښکته راغلې وه، د بل په دې لاس باندې هم دا وینه داسې ښکته راغلې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه تاسو دواړو وجلی دی. نو دا نوجوانانو چې خپلې زندګۍ د دین دپاره صرف کړې وې، خپلې زندګۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس دپاره قرباني کړې وې. اوس نوجوان د دې دور نوجوان دی هم ځان ته سوچ وکړي چې په ما خو پیغمبر فخر کړی دی، زه خو د دې امت اډوکې ګرځولی یم، زه خو د معاشرې ملاتړ ګرځولی یم. آیا زه د دین څومره کار کوم؟ ما خپله نوجواني څنګه صرف کړه؟ حدیث مبارک کې خو راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې اووه کسان به د قیامت په ورځ داسي چې د الله تعالی د عرش د سوري د لاندې به په هغې کې یو کس شاب نشأ فی عبادت الله، هغه ځوان چې هغه خپله ځواني د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې صرف کړې ده، هغه خپل ټول عمر د الله سبحانه وتعالی په یاد کې تیر کړی دی، د دین د سربلندۍ دپاره د اسلام د کامیابۍ او ترقۍ دپاره هغه خپل ژوند خپل هر یو عضو او لمحه صرف کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي دغه نوجوان به هم د قیامت په ورځ د الله تعالی د عرش د سوري د لاندې. ځان ته وګورو موږ نوجوانان یو، د دین دپاره څومره خدمت کوو، د خپلې ځوانۍ زکات د دین دپاره څنګه وباسو، څنګه وباسو؟ یو دور خو داسې و مخکې ما خبره کړې وه چې دا نوجوان به په عبادت نه مړېده، دا نوجوان به د دین اسلام په نشر و اشاعت باندې نه مړېده، دا نوجوان به د قوم په خدمت باندې نه مړېده. نن دا نوجوان که نه مړېږي نو په موبایل نه مړېږي، د هغه په کتلو نه مړېږي. څومره نوجوانان تاسو وکتل چې د موبایل د وجې نه د هغې ځوانۍ ختمې شوې، د هغې نظرونه لاړه، د هغې حافظې ختمې شوې، د هغې ښه استعدادونه تباه و برباد شو. په معاشره کې نوجوانانی یو نوجوان اعلی مقام ته ورسي، د دنیا په اعتبار سره هم او د آخرت په اعتبار سره هم، بل نوجوان چې په کوم ځای کې وي په حق ځای کې پاتې شي. دا ولې؟ د خپله جوانی، خپله ځواني، خپل قوت دا په صحیح ځای کې نه دی استعمال کړی. بعضې نوجوانان داسې هم راغلي دي، یو مالدار سړی و
نو هغه چرته مړ شو نوجوانان ته پاتې شو بچي تربیت ولا نه وکړي تربیت نه وشوي چې بچي پاتې شو نو یو لا بدی سیسخوان ورکاو ډیر مالدار سړی د پلاری چې دا دونه او سو ته پاتې شو یو لا بدی سیسخوان ورکاو چې زه خپل چې څومره د پلار جیداد دی دا په نفسانی خواهشاتو کې خرج کم چې سله له مخې له راځي وختي طور باندې چې څه مزه یې هغه زه واخلم د پلار کومه حصه نیمه هغه ته میلاو شو هغه په دقیق چل کې خرڅ کړ او بل یو عجیبه سیسخوان ورکړی و هغه له دا سیسخوان ورکړی و چې دا کپړي او دا چې کله شلې نو دا یو اواز کوي کپړه چې کله شلې نو یو اواز کوي دی اواز به له خوان ورکاو نو بازار ته به ټوله ورځ په دکان کې بناسو نوې کپړې به راغستې او دا تر غونده کې به دې پورته کاو په دقیقه کې ټول جیداد د خپل پلان خرج کړ وې دا شیز مال خوان نه اوس دا د منلو خبره ده خو د دې نوجوان تربیت نه دی شوی او تربیت د چا ذمواري ده زما استاد ذمواري ده که دا تربیت ما او تا ونه که د دې نوجوان د وجې نه د دې ماشوم د وجې نه به په دنیا کې هم او په آخرت کې هم ګوره یاد ساته د سر درد دا ستا دپاره ګرځي یو دور داو سړي سکے موریانو به هغه تربیت کاو خطیب بغدادي رحمت الله علیه واقع لیکلی یو بزرگ دی عبدالرحمن فروخ د مدینه منورې اوسیدونکی دی جهاد له خلق زی عبدالرحمن فروخ دی وی ما اراده وکړه چې ځان لاړ شم کور کې مې د ښځې سره مشوره وکړه ښځې راته وویل چې لاړ شه شل ځله لاړ شه راووتم د کور نه او ښځې ته مې د خرچې دپاره 10,000 اشرفۍ ورکړې چې زه نه یم نو زما په عدم موجودګۍ کې ته د دې نه خرچه کوه ښځې ویې چې ښه ټیک ده دی وایي زه ووتم او اراده مې دا وه چې زر را واپس شم خو فتح به کېده جهاد به کېده او زه به مخکې تلمه حتی تر دې پورې چې 20 کاله تیر شو ما ته د واپس راتلو کور ته دا موقع میلاو نه شوه 20 کاله واپس چې خو چې کله تلمه نو زما د کور والا د بچو بیماره وه واپس 20 کاله بعد کور ته رالمه مدینه منورې ته راننوتمه څه ګورم چې هر څه بدل شوي دي 20 کاله کې خو ډېر زیات آبادۍ کې تبدیلي راځي کوڅې بدلې دي کورونه بدل دي وګرځېدم ډېر سوچ او ویچار نه بعد مې خپله کوڅه برابر کړه او خپل کور ته لاړم ور مې وټکا یو جوان ناووت نوجوان ما نه پیژني ما ته وایي څوک یې زه ورته وایم چې دا خو زما کور دی خپل کور ته رالمه دا ستا کور نه دی دا خو زما کور دی زه او مور مې دلته کې اوسېږو نه دا ستا کور نه دی د دنې نه مور دا آواز واورېد مور یې راووته کوم جوان ولاړ دی نو دا جوان چې کله د عبدالرحمن فروخ د کور نه وته نو چې دا ښځه د بچو بیماره وه دا دقه بچی پیدا شوی دی او 20 کاله عمر یې شوی دی او جوان شوی دی مور یې ورته وایي دا ستا پلار دی ادب او احترام سره خبرې کوه دنې رانه باسه خپل پلار ته سر ښکته که اوږی ښکته کړه لاس ښکول کړه تندی ښکول کړه دنې کور ته ننه باسه مور یې ورسره کېناسته خبرې اترې وشوې ډېر وخت تېر شوی دی 2 میاشتې نه دي تېرې شو 2 کاله نه دي تېرې شو 20 کاله تېر شو دي 20 کاله خبرې اترې کېږي په دې کې شپه تېره شوه د عبدالرحمن فروخ د دې خپلې ښځې نه تپوس کوي زه چې تلم نو تاله ما 10,000 اشرفۍ درکړې وې هغه اشرفۍ دې په څه کې ولګولې هغه ورته وایي د مونځ ټیم دی ته مسجد نبوي ته لاړ شه مونځ وکړه بیا چې کله رالی زه به درته ووایم چې ما هغه اشرفۍ په څه کې لګولې دي عبدالرحمن فروخ وایي زه مسجد نبوي ته لاړم مونځ مې وکړه د مونځ نه بعد د مسجد نبوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مخې ته یو منبر ولګید یو منبر یو کرسی ولګیده یو جوان دی
او دا جوان دی منبر ته ور وخوته، دی کرسی ته ور وخته او ټول خلق ورته کېناسته، په زرګونو خلق کېناسته، پاڼه او قلم د هر چا سره ور سره دی. دا نوجوان حدیث بیانوي، سند بیان کی، په آخره کې فرمایي قال صاحب هذا القبر، قال صاحب هذا القبر، دا خبره پلان کی کړی دا، هغه پلان کی نه اورېدلې ده، هغه د پلان کی نه، هغه د پلان کی نه، او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضی مبارکه ته اشاره کوي چې د دنه اورېدلې ده. عبدالرحمن فروخ وای زناسما او زه وایم چې کاش خپل وخت مې په دې کلی کې تیر کړی وی او داسې یو زوی ما تیار کړی وی نو څومره به ښه وی. د عبدالرحمن فروخ نظر کمزور و، صحیح دا ما جوان لیدنه خواته د یو کس نه مې تپوس وکړ چې بچو رانږدې شه دې منبر ته کوم جوان ختلی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث بیانوي، دا جوان څوک دی؟ هغه کس ماته وایي چې ولې ته نه پیژنې؟ دا خو ډېر مشهور شخصیت دی، دا د عبدالرحمن فروخ زوی دی که نه؟ ربیعة الرای نومې دی. په دغه ټایم کې دی پوه شو چې دې منبر ته کوم شخصیت ختلی دی، دا زما زوی دی، دا زما زوی دی. او دا حدیث چې بیانوي دا زما په عدم موجودګۍ کې زما کور والا زما د دې زوی تربیت کړی دی. دی وایي زه جاړم او لاړم خپل کور ته، د ښځې نه مې تپوس وکړ تا چې ماله کوم 10,000 اشرفۍ راکړې وي، والله که په ځان باندې مې یوه اشرفۍ خرج کړې وي، ستا په دقه زوی باندې دا 10,000 اشرفۍ ما د دې دپاره خرج کړي دي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په د باندې ولولم. نن دغه موقع ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مخې ته په منبر باندې چې کوم تشریف فرمالی دا اقه زوی دی. نن موږ څومره تربیت کوو؟ زه د خپل ماشوم نه یم خبر، دا ماشوم ورکوټی دی نه پوهېږي، د ده سره موبایل ورسره دی، دا مختلف قسمه ګیمونه کوي. تاسو په خپله ولیده څومره یو ښکلی ماشوم په دغه سوات کې کومه علاقه وه په هغې کې ګیم یې کاو نه 15 لکه روپۍ به قرض واوخه او د هغې نه بعد ماشوم نوجوان دی هغه ځان وویشته او ایسته یې ځان ختم کړ. دقه ده ورګورئ، یاد ساتئ د دغې ورځې نه ویرېږئ، د خپلو ماشومانو تربیت وکړئ په بهترینې طریقې سره. وګورئ نظر پرې وکئ، دی د ورځې څه کوي، دی د شپې څه کوي، دی د چا څه کیني پاسي، دی چېرته ځي راځي، د ده په موبایل کې څه دي. هله به ګورئ تاسو والدین یې که دا شی پړی م ورسس که بیا د خپلو ماشومانو نه د خیر تمه هغه مه کوئ. الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.